الله وی تاسو د جمعې د مون نه پس تفصیلی خبره ده چې کله اذان اول وشي نو تا باندې ټول کارونه حرام شو، ستا حلال رزق دی، لیکن یو روپۍ دې وګټله ستا ټول رزق حرام شو. بیا اذان اول سره به هر څه پرېږدې او رامنډې به جومات کې وې. او نو د هغې نه پس چې مونځ وشي نو الله فرمای فانتشروا فی الارض، قرآن کې سورې جمعه کې بیا په ځمکه کې خواره شئ، وابتغوا من فضل الله، مانا ګرځئ د خدای په فضل باندې او رزق لټوئ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک او رب فرمایي چې دا عبادت دی، مانا حلال رزق ګټلم عبادت دی. نبی علیہ السلام فرمایي وی طلب کسب الحلال، طلب کول د حلال کسب فریضة بعد الفریضة، دا فرض دی پتا باندې پس د خدای د فرضونه. د مونځ وخت راشي نو دا فرض به پرېږدې، او چې د مونځ فریضه دې ادا کړه نو بیا د رزق د ګټلو فریضه ادا کوه ګرده. ځکه وی امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه خوب ولید خدای ورته ووی یا خدای نه مطالبه وکړه چې ربه ماته په جنت کې خپل ملګری وښیوه. الله ورته ورشه په پلان کې علاقه کې یو لوار دی، هغه به ستا په جنت کې ملګري دی. چې راغی هغه لوار معلومات یې وکړه، هغه به ټوله ورځ لواري کوله، بس بل څه کسب یې نه، او چې د مونځ ټایم به شمونځ له به ځان رسو. او دی راغی معلومات یې وکړه، د کور والا نه وله معلومات وکړو چې د ده د شپې کوم داسې اعمال دي چې دی الله د امام احمد بن حنبل په جنت کې ملګری کړی دی. نو ښځې ورته ووې وی اعمال یې دومره نشته، لیکن زما دا خاوند مزدورکار دی، ټوله ورځ لواري وکړي، نو شپې له موږ سره په ګاونډ کې امام احمد بن حنبل بره په چت باندې خدای ته ولاړي او ټوله شپه جاړي. نو زما دا خاوند اسویلي وکړي چې خدایا که د بچو دا دغه دا تنو او د رزق ګټلو دا دغه نو خدایا کاش چې مام د امام احمد بن حنبل غوندې بره په چت باندې ستا عبادتونه کول او صرف حلال رزق ګټي. وی د دې په وجه الله تبارک وتعالی د هغه مغفرت کړی دی او په جنت کې د امام احمد بن حنبل دوست ګرځولی دی. زما محترم نو ما وی حلال رزق ګټل، مانا نبی علیہ السلام مبارک تجارت کړی دی، رزق یې ګټلی دی. نبی علیہ السلام فرمای وی الکاسب حبیب الله، کسب کون کې او رزق ګټون کې دا د خدای دوست دی. د داود علیہ السلام تذکره کوم، وی داود علیہ السلام یو پیره اودو پیغمبرمو اودو نو دو پرښتې رالی، د پیغمبر خوب وحی ښه یو سر ته ودرېده بله خپو ته، توجه کوئ دې خبرې ته. وی هغه سر والا دې خپو نه تپوس کوي چې دا نوجوان څنګه دی؟ وی هغه ورته وی یاره دا خو ډېر ښه سړی دی، پیغمبرم دی د خدای، ډېر صفات یې بیان کړه، خو یوه خوده پکې جي، خبرې ته توجه کوئ، یوه خوده پکې. داود علیہ السلام اوس خوب کې سوچ کوي چې څه خوده جي، پیغمبر کې به څه خوي مړه، پیغمبر خو پاک نفسی قسم دی، د ګناه نه معصومي، ګناه ته واردېږي نه. وی دا ډیر ښه سړی دی، لیکن دی د بیت المال خرچه خوري. الان کې د پیغمبر د پاره د بیت المال بادشاهي وقتو د ده د پاره جایزو که ده په خپل لاسو خپو باندې رزق ګټنو ښه به وه. دا خبره پرښتو خپل وکړه. داود علیہ السلام اکدم راپاسېد او خدای ته په ژړا شي چې خدایه زه خو یو دینار په ټوله میاشت کې یو ریال علم او په هغې باندې زمانه تېروم، خدایه ماله خو کسب نه راځي، پیغمبر یم. الله ورته ووې داسې کار وکړه زغرې او تیران جوړوه، اوسپنې راماتوه. خدایه دا اوسپنې خو ډېرې سختې دي، دې سره به څه کوم؟ الله ورته ووې داوده کومه اوسپنه چې د داود لاس له راشي الله به یې داسې نرمۍ لکه بمباتي چې څنګه نرمۍ. ټول سبحان الله. ستا په لاس کې به په خپله اوسپنه ویلې کېږي، خدایه جوړوم به څنګه؟ الله ورته ووایي داوده ستا لاړې به د دې دپاره د ویلډ کار کوي او هغه به نه ماتېږي. بیا سبحان الله ووایي. نو داود علیہ السلام بزغرې جوړولې چې اوسپنه به ډېره سخته وه چې د داود علیہ السلام نبوت والا لاسو ته به راله، بلکل نرمه به شوه، ویلې به شوه، خپلو کې به یې راجین کړه او
داسې لاړه به ورکړه وی قسم دې زغره به په بل ځای ماته شوه خو داود علیه السلام چې به په کوم ځای باندې د لاړو ټک لګولو مجال چې هغه ځای به مات شوی په دغه کې په هغه اوسپنې نو داود علیه السلام کسب شروع کړ نبی علیه السلام مبارک وفرمایل په انبیاو کې د ټولو نه پاک رزق داود علیه السلام خوړلی دی زما محترمو چې په خپل لاس یې کسب کړی دی نو رب وفرمایل نبی علیہ السلام فرمای الکاسب حبیب الله کسب کون کې دا د خدای دوست دی زویم حلال کسب کوه عبادت ته ټول ورځ په عبادت کې مسلمان سره دوکه مه کوه ورته وایه دا عیب دی پکې ستا دپاره عبادت دی सलाम